وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. درود شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، د دې لوی اجتماع حاضرین مسلمانان ورو، د اجتماع د محترم رو جناب حضرت مولانا ارشد صاحب او د حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دی او د هغې د ملګرو، بالخصوص د دې علاقې د ختم نبوت د ملګرو په مشوره باندې او د هغې په کوششونو باندې منعقد شوی دی. ما ته خو د جمعې په ورځ بیان کول ډېر ګران وي، ځکه ډېر زیات مېلمانې کور نه وتل راته ګران. اوس هم چې راتلم نو مېلمانه مې دغسې پرېښوده. په محترم ډېر په ما ګران او کشر محمد طارق صاحب، طارق جان صاحب، د هغې خواهش او ډېر زور یې ولګو چې خامخا به راشي. او مولانا ارشد صاحب د محترم هم زمونږ دوستان دي، زمونږ وروڼه دي. او بیا د اجتماع تعلق هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم صفت سره دی چې هغې ته د ختم نبوت صفت وایي. نو بهر کیف ما صرف د شرکت په بنیاد باندې دلته رالم او یو 2 خبرې به درته د ختم نبوت په عنوان باندې انشاءالله عرض کړم. نور علماء کرامو زما نه مخکې ډېر ښه درانه بیانونه کړي دي، او بالخصوص زموږ ډېر محترم کشر برخوردار حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب حفظه الله، هغه درته ډېرې ښکلې مزېدارې د موقع مناسب خبرې وکړې. همدغه د ختم نبوت او د رسول الله مبارک د ناموس خبرې وې چې هغې وفرمایل. نو الله دې پرې مونږ ته عمل نصیب کړي. او دا سوال به الله نه کوو چې الله دې مونږ د دې ختم نبوت د عقیدې سره قبر ته او آخرت ته او د رسول الله مبارک مجلس ته په آخرت کې ورسولي. محترم رور جناب مولانا عبدالوهاب صاحب او د دې ضلعې د ختم نبوت دوستان کوشش کوي چې ځای په ځای د ختم نبوت جلسې وشي، میټینګونه وشي، پروګرامونه وشي، او د خلکو په ذهن کې د ختم نبوت د دې ښکلې صفت د پیغمبر جذبه په ذهن کې واقع شي، او مسلمانان په دې خبره پوه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې یو هغه صفت چې زموږ ایمان په لازم او واجب دی
هغه د ختم نبوت صفت هم دی ډېر خلک ختم نبوت وایي خو په مقصد یې نه دی پوهی چوکونه هم په دې الحمدلله جوړ شو پوسټر هم د دې نه ډکې دي پریس او موبایل هم د دې نوم نه ډکې دي د دې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې الله پاک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر را لېږلی په ټولو رسولانو کې اخیری رسول او د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر رسول دنیا ته راغلی دی او نه به راشي په دې خبره پوه شوې نو پیغمبر مبارک آخر الانبیاء دی خاتم النبیین والمرسلین څنګه به وایو چې حضور پاک د ټولو پیغمبرانو او رسولانو اخیری پیغمبر اخیری رسول د هغې نه پس نه بل پیغمبر رسول هیڅ قسمه ذویلي یا حقیقي یا بل نه راغلی دی نه به راشي په دې پوه شوې دا زموږ عقیده ده د ختم نبوت اوس په دې عقیده کې که معمولي هم څوک شک کوي هسې زړه کې راشي چې یاره دا ټیک ده او که غلطه دا د ایمان نه وتی دی لکه څنګه زموږ دا عقیده ده چې الله یو دی او که څوک لږ هم شک کوي چې د الله د وحدانیت دا عقیده ټیک ده او که نه د ایمان نه وتی دی کافر دی یو سړی دا وایي چې قیامت به راځي اخرت به راځي جنت او دوزخ دا زموږ عقیده ده که یو سړی دا وایي چې یاره دا د قیامت او د جنت او د دوزخ دا عقیده چې دا ټیک ده او که نه دا د ایمان نه وتی دی دا خبره د ایمان سره تعلق لري او زمونږ علما ولې دې خبرې له زور ورکوي او ځای په ځای جلسې ولې کوي دا ځکه چې څه موده مخکې زمونږ په دې هندوفا کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا رسول الله مبارک 1400 کاله مخکې پیشنګویي کړې ده چې زما نه پس به 10 غټ خلق راځي واړه خو ډېر دي 10 به غټ راځي او دا به دروغجنې مخکې ویلي وفي روایت دجالون دا به دوکهبازي دجال دوکې ته وایي دې دجال ته هم دجال ځکه وایي چې دی به خلکو له دوکه ورکوي دی خدای نه دی او خلکو ته به وایي زه خدای دغه رنګې د حضور پاک نه پس چې دا څوک دعوې کوي دا به پیغمبران نی او خلکو ته وایي موږ پیغمبران یو هر یو به دا ځام کوي دا باطل سوچ به خورئ او خلکو ته به وایي چې زه پیغمبر یم او رسول الله مبارک فرمایي زه په ټولو پیغمبرانو کې اخیري پیغمبر یم ما نه پس بل پیغمبر نه راځي خاتم سیل ته وایي مهر سیل سټیمپ دوه قسمه سټیمپي یو هغه چې هغه یو خط څوک ولیږي او په آخر کې سټیمپ ولګوي مطلب دا چې دلته را خط بند شو دی نه پس بل څه نشته هغلته دستخط وشي دویم هغه مهرې چې د لفافې د پاسه یو سټیمپ ولګوي بورډ نه چې پرچې راځي تاسو یو نسټی نه چې کوم پرچې راځي هغه ایګزامینر خلکو ته وښیي وګورئ دا ګورئ سیل دی سیل بند دی دی نه یو شی اوتې دی نه پکې یو شی دننه شوی دی هغه دي چې کوم د بورډ نه راغلی دی یو نسټی نه راغلی دی او یا یو بوتل تا باندې دکاندار خرڅوي نو په هغې باندې یو سټیمپ لګولي مهر یې پرې لګولي دا د دې نښه ده چې دا د کارخانې اصلي دارو دي د دې مهر څه مقصد یې لکه وایه چې دا اصلي دارو دي دا لاره کې دی کې څه ګډوډوالی نه دی شوي دا په بله کارخانه کې کور نه دی جوړ شوي دا جعلي نه دی د مهر مقصد سی د هر چا یو خپل ټریډ مارک یو مهر یو سیل دا د دې خبرې نه ښایي چې دا شی اصلي دی دا جعلي نه دی نو پیغمبر علیه السلام مبارک د ټولو انبیاو سیل دی سیل مصدق دی چې دا څومره پیغمبران راغلي تر ما پورې دا اصلي دی دی کې یو پیغمبر د زیاتوالي هېڅ قسمه ګنجایش نشته
بل وی انا آخر الانبیاء پټولو پیغمبرانو کې د اخیری پیغمبر مخیری ومسجد آخر المساجد او زما جمعات اخیری هغه جمعات ته چې پیغمبر جوړ کړی دی ما نه پس به داسې جمعات نه چې پیغمبر یې جوړ کړي بس نور خلق به جوړي خو د پیغمبر د لاس جمعات پیغمبر شته دی نو پیغمبر بس جمعات جوړ کړي نو دا مرزا غلام احمد مسیلمة الکذاب پیدا شوی د رسول الله مبارک په زمانه کې پیدا شوی نو دا خدای پاک د وحشی ابن حرب رضی الله عنه د لاسه مردار نو اسود عنسی پیدا شوی د حضور پاک په زمانه کې نو د فیروز دهلوی د لاسه خدای مردار کړ نو دا خدای والی چې پیدا شو نو د سره خدای بل کارو که داسې وشرماو چې عقل د سړي ورته حیراني چې ساتې په ټټۍ کې ووته د پیغمبر خدای پاک بیزتی کوي نه اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں ہرگز نہ مرتا کبھی کدی د خدای پیغمبر وي دا د غلو د پاسه ساوته ټټه کې بده مړ کېده او ټټه کې مردار شوی او ساته په ټټه کې وته پیغمبر د خدای په د ډېر لوی شان خاوند دی پیغمبر د خدای پنید ډیر معزز او ډیر مکرمی پیغمبر له خدای ډیر لوی شان ورکړي او پیغمبر له خدای ډیر لوی عزت ورکړي په غزوه احد کې د رسول الله مبارک شان دو چې فرشتي به ته غیر چا پیر راتاوي دي خو چې کله یو پټي غوندې د حضور پاک د حکم ظاهری اگر چې هغې ته مونږ غلطي او ګناه نه وایو اجتهادي او مسله پیښه شوه نو فرشتې لاړې بیا او په بدر کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم 314 صحابه کرامو 313 او دشمن څومره 1000 تقریبا تکې به ورسره وي او دا ټول کافران مسلحو هر یو کافر سره توره وه او ټولو سره ښه سامان جنگ برابر و او مسلمانان 314 او 8 توري دي ورسره 8 2 آسونه دي ورسره او یو خان دي ورسره کافرانو سره 900 خان دي چېرته او یو چېرته 900 دوی سره 2 آسونه دي هغوی سره اویا آسونه دي دوی سره 8 توري دي هغوی سره 950 توري دي حضور پاک خو د ابوجهل د لښکر مقابلې له نه وتلی خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې د یرولو دپاره تلو میانځ کې د ابوجهل لښکر راغی دونه په غرور کې ابوجهل چې خپلو ملګرو ته ویې ګورې مسلمانان به وجنې نه دا ډېر لږ کسان دي دا به جمدي نو مکې ته به بوزو نخرې به پرې کوو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره فکر و ډېر زیات دومره فکر و چې صحابه وله یو چت جوړ کړی و د کجورو د څانګو نه عربی کې عریش ورته وایي عریش د کجورو د څانګو چت دی اوس هم په بدر کې هلته یو جومات جوړ شوی دی هغې ته المسجد العریش وایي مسجد عریش صحابه وي مونږ خو بېغمه او حضور پاک د شپې خوب نه دی کړی ټوله شپه الله ته جړاګانې کړي او سار وختي بیا چې پاسې رسول الله مبارک نو الله ته لاس اوچت کړ یا الله دا مسلمانان دي 314 اللهم انهم عرات خدای بربند دي کمیسونه د غریبانانو نشته د پرتوک په ځای لنګونه والي د چا لنګ هم شلیدلی دی د چا کمیس شته د چا نشته او د چا صادر شته د کمیس په ځای د چا نشته حفاتون خدای خپې بلې خپې دین دی خلکو موږ ته رسولی دین صحابه موږ ته رسولی دی خدای حفاتون اکثریت پکې خپې بلې خپې دي سپلیم نشته غریبانان دی الله مسکینان دی اوږي دي جیاعون اوږي دي خدای ډوډۍ نشته
خرجو فی سبیلک خدای استا پلار کے بار روتی دی اللہم ان تہلک هذه العصابہ خدایا کدا ڈل دے مڑکڑا دا ظاہر کے خدا دا جدا بمرینا ځکه د دریو سوو د زرو سره مقابله ده اټول وسلو والا دوی سره د کجورو ډانګې دي د کجورو په ډانګ د تورو مقابله کم ځای کوي ان تهلک خدای پاکه که دا ډله هلاکه شو دا مړه شوه لم تعبد الى یوم القیامه خدای تر قیامته پورې به ستا عبادت ګورې بیا ونشي چې دا مریض کم دی جم دی پاتې کېږم زه به سر کې ځم او چې ځم لاړم او دا 314 دې باندې خو ما ډېر محنت کړی دی 14 کاله مې په مکه کې محنت کړی دی 1 کال 1.5 مې په مدینه کې محنت کړی دی دا 313 بچي مې الله پیدا کړی دی خدایا دا په مخ د ځمکه مسلمانان دي نن په مخ د ځمکه نور مسلمانان نشته پروردګاره که دا مړه شو قیامته پورې به ستا عبادت ونشي جاڑی حضور پاک او یا اللہ ما مرسوا کوا ما خودوی طویلی چه اللہ با مدد کئی یا اللہ ما مزلیل کوا ما خودوی طویلی چه اللہ با مدد کئی یا اللہ ما مبیوادے کوا ما خودوی طویلی چه اللہ با مدد کئی دا جاڑی حضور پاک او پا جڑا کی دا سر مبارک نا صادر لاندے پریوتو او حضرت ابوبکر صدیق صادر اچت کو دا حضور پاک پا سر واچو وی حسبک یا رسول اللہ دا اللہ رسول عباس بس نور ما جاڑا خدای بس نور کیوں نہ جاڑا او صحابہ کم جاننے ساران صحابہ دی چکل میٹنگ کی گی میٹنگ نو رسول اللہ مبارک صحابہ تے سوکو من خود ابو یوسفیان دا تجارتی قافله دا یارولو دا پارارالو چی دوی او یارو دا منگنا اللہ سوالی دا خود ابو جہل لخکر میدان تراغی سوکو صحابہ سوئے واہ واہ صحابوی اللہ رسولہ فکر مکہ حضرت مقداد ابن اسود پاسید او دا حضور پاک پا مکہ جاننے سارت تقریر کئی او سوئے دا اللہ رسولہ مونږ د موسی علیہ السلام د قوم په شان نه یو ګورې ښه موسی علیہ السلام چې کله قوم ته وی چې زو بیت المقدس ازادو جهاد کو ناغي ورته څه ویلي اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون زه ته او خدای دې جنګونه کوي مونږ پکې نه یو مونږ به دلته ناست دا رد جواب د موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام لور کړی دی نو مقداد ابن اسود وی مونږ هغه سې نه یو چې تا ته وایو ته پیښ او جنګ دې پیښ مونږ بدل تناس یو ولکن نقاتلو بین یدیک وعن یمینک وعن شمالک مونږ بستانه مخکې ښي طرف ته ګس طرف ته جنګ کو او پریدو باندې انشاءالله فکر مکوا مخی رستو ار طرف نبا مونگ جنگی کو مونگ با جنگ کو اس فکرو نکے چھ مقداد ابن اسود دا خبرو کا دا حضور پاک دے مخرنا اکڑا حضرت سعد ابن معاذ پاس سیدو اللہ رسولہ او حضور پاک بے وشیر علی ایوہ الناس مشوری راکے ولی انسوارو چھ بیعت کو اغویدانو ویلی چھ مونگ با دشمن لباروزو او جنگ بکو اغیب مونگ بستے حفاظت کو پچا پا مدینہ حملہ اکلا سعد ابن معاذ و اللہ رسولہ سا اشارہ جوڑ مونگ تا دا واہ واہ دیتا جاننے سار مرگری ہو سوئی اللہ رسولہ داخو وڑا خبر دا کتا مونگ تاوے چھے آغا لوی علاقی تلال چھے قسم پا خدای چیزو کتا مونگ تاوے چھے پا دریاب دا زانون وارو غردوے مونگ پا دریاب ہم زان ور غردو مونگ پا تیمان روڑے دے تم دا خدای پیغمبر منلے قسم پا خدای چیز تا حکم او زمونگ سر او دا تور لان دے انشاءاللہ پیغمبر خوشحال شو جاننے سال صحابت حضرت ابو بکر اللہ رسول والے جاڑے بس چمرو مردی شو جنت تا بلال شو چھ اللہ خوشحالی کی پرواہ نشتا بس حسبک یا رسول اللہ سر مبارک کتا صادر پریوتے وغیوتا پوچھت کو نور جنام کوا دیکھے اللہ جبریل علیہ السلام رو لے گا او آیت نازل شو سیحزم الجمع ویولون الدبر فکر مکوا دا کافر بطول تختی و دیتا بشکست ملاویگی نو حضور پاک باروتو خوشحابی وارولا اللہ دا پیغمبر سونا مددو کر
قرآن شریف کې رب العالمین فرمائی چې انی ممدکم بألف من الملائکة مسومین مردفی زر فرشتے خدای رو لے گلے تو نا زر 500 جرنیل حضرت جبریل دے علیہ السلام او دا 500 جرنیل حضرت میکائیل دے علیہ السلام 1000 فرشتے او دا دشمن ابو جہل و عتبہ و شیبہ و ولید او دا لوی لوی غٹائٹ او دا لوی لوی سنداگان او سرداران دے پیٹول دنیاک لل او مسلمان لخدای پاک فتح و نصرت ورد دا حق ہمیشہ مرست سوک کئی اللہ دا بطول روزی دیر برازی دا پیغمبر خدا با لکا سیلاب چی او بیگی او دا خس و قشاک او تختی ختمی گی دق پس بدوی ختمی گی او عقیدہ زمون با انشاءاللہ زان سرا قبر تا و قیامت تا او دا پیغمبر مبارک حوض کوثر لزان سرا من دا ختم نبوت عقیدہ اڑو کا خیر انشاءاللہ اڑو با انشاءاللہ کنا چلو انشاءاللہ شوق سروائے شوق سروائے تب انہوں نے پاتے کئی گیا نا موٹر گئے بیرانا نا پاتے کئی جیسے چل گئی موٹر گئے بیرانا ہر چالے ایک بارے نور کیسے نستا سوڑا کی کش پشرانی ماتی سڑی دا خبری مکو گوری موٹر پتے خلق پس گئی اصلا دی خلقو میں ہر چالے نور کی دا موٹر گئی دا جتا پکلی کی او غٹ لور کی موٹر گئے ورکی والا دا پیسے میں سے ورکی ایمان والا جوڑا کی آگا بیا دے نور باندے محنت کئی پٹ پٹ لگیا نہیں ویرس رورو لگیا نہیں اور خصوصاً دا تعلیم یافتہ طبقہ پا دے کالجون اسٹو کی دی لگیا دی اور خپل محنت کئی اور دا خلق پڑھ کے دا جراسیم وردن نکئی دا پیغمبر مبارک دا ختم نبوت خلاف والحمدللہ علماء بیدار دی کا خیر انشاءاللہ اسملے کی خدای دا علماء دا کار واغش دا بوٹو سیب دورو او علماء کرام رو چچو سرخیل دا علماء مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سرخیل او دے عقیدے لے مضبوط تحفظ ورک او جنگ پہ اسمبلے کے حضرت مفتی سے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہو گئے او نن پاکستان آئین او دستور دا پاکستان قانون کہ دا دفعہ موجود دا کہ دا حضور پاک نا پس کبل چا دا پیغمبر دعوی کړه دا کافر دی دا مسلمان نه دی دی خپل دا عبادت زیت مسجد بنوي جمعات بنوي بل نوم دی ورته کیږي دی که الیکشن ته ودرېږي دا قادیانی نو دی به د مسلمان په حیثیت نه ودرېږي دی به د غیر مسلم په حیثیت باندې ودرېږي دا د علماء برکت دی علماء نه خدای ډېر کار اخیستی دی خلق وی دا مولیان او مولیان او مولیان حالکه دا مولیان دا تصویلی دی که مولیانو پسی لگی ظالمه که دا مولیانو نن بطول قادیانانو دا ختم نبوت سے پیجند دا دا عقیدت سے پیجند دا نن بے در که دا ویرس در در نکڑیو اگی اسم وی که اگا کم دا دی مشر ناس پا لندن کی مسرور اگا اسم وی ترسو چی پا پاکستان کی مولاوی نو منکار نشو کولی آگا اسم وی پا نیٹی خبر اشتا یہ ترسو مولاوی ممسا نشو کولی میں ترسو چی مولاوی کا خیر انشاءاللہ تبرانا دا پاکستان پا خور قدم ہم نیک دے انشاءاللہ یہ علماء دا دے خلق پا ذہن کے دا جذبات چھوڑے دے انشاءاللہ دا زمان بچی دی دا زمان گرونا دی دا جی دا ہر پاٹے سر تعلق لری ہر سیاسی گن سر جی تعلق لری کچھ ماوتا ہوئے چلکا ختم نبوت عقیدہ زندہ باد نو دا ہر سیاسی پاٹے مرگرے بیا چکا وہی بچے ختم نبوت زندہ باد دا بیا پا عقیدہ کی مولا پس ولاڑی دا قوم بھی کنے لکا دا بیا عقیدہ کی مولا پس ولاڑی دا زندہ باد کے بیا مولا پس ولاڑی دا علماء دا جذبہ دا خلق پسینوں کے او پزین کے چھولے دا
دا اوسنۍ نه ده، دا هغه وخت نه را روانه ده او دا عقیده موږ دوی له پخه کړې ده، دا ګردانه موتیات کړی دی او په دې دا قوم پې کړی دی او الحمدلله دومره د موږ علماو دا عقیده پخه کړی چې کوم ماشوم خبرې هم کوي لومبې اوس به داسې راځي که خیر انشاءالله. پخوا به خلکو ماشوم ته ویل الله للو للو، داسې به که نه ماشوم چې به خبرې کولې څه به وې مور به ورته الله للو للو الله للو للو، هغه دا به دا صوفیانو هغه الله دی الله هو للو شاء الله، دا به ورته بیا پکې راووتل. اوس ورته دا خلک څه ښایي، اوس ورته یې بچې ټاټا ټاټا وایه، ماشومانو ته ټاټا ښایي. موږ وایو نه ټاټا ورته مه ښایه نیکبخته، الله ورته وښایه، ټاټا ورته مه ښایه، السلام علیکم ورته مرحبا ورته ووایه، د پیغمبر ښکلې مبارکه ژبه ورته وښایه. دې ورته څه وایي ټاټا، هلکه ټاټا کړی شي د سړیتوب ټکې خو ښایه ټاټا. عربی پوری دې ټوکه کوي وره هلکه وی عربی کې عینونه دي، نو عین خو ستا نوم کې تسع عبدالرحمن نوم دې څومره ښکلی عین پکې راغلی، عین خو د الله په نوم کې دی، سمیع علیم عین پورې ټوکې کوي، ها پورې ټوکې کوي. په دې حلق بعضې خلک په دې عربی پورې په دې نیټ لګیا دي ټوکې کوي ها پورې، نو ها خو د پیغمبر نوم کې ده، رحیم د پیغمبر صفت دی، محمد د پیغمبر نوم دی، الرحمن، نو ته ها پورې او عین پورې ټوکې کوي. د دې نه قرآن جوړ شوی دی. هلکه تاسو لیدلي دي که نه دي؟ بعضې خلک په دې نیټ کې عربي الفاظ وي، خلک خندی ح او عین او دا وایي، نو دا خلک ورپورې خاندي. مه خاندوه خلک د حروف تهجي په هغې الفاظو د عربۍ پورې ظالمه ټوکې مه کوه چې د کومو الفاظو نه د الله قرآن جوړ شوی او د پیغمبر نوم ته جوړ دی او د الله نومونه صفتونه ته جوړ. ستا په انګریزۍ کې څه دي ټر او ټر خاندو غور پسې مه مسټر مسټر نورم دی پکې خو ویلی نه شو ګنې چې کم یو لقی نو اخره کې ټر 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 لږ ورپسې رو ځه که نه هلکه منیټر مسټر نه نور ورپسې مه هلته کې پکې هلته پکې سنیټر هم شته جرنیټر هم پکې شته، دا ټول پکې اخره کې ټر ټر دي. نو موږ ستا ټر ټر پورې نه خاندو، ته زموږ د عربي پورې خاند، داسې نه وایه نه به نور پکې مزه که نه په موږ هم بیا غوزار کېږي. دا نومونه خو دوی په موږ له مې ښودي دي. ښه نو ټاټا ټاټا سي بچې ټاټا وایه، ټاټا په ځای ښکلي نوم ورته وښایه، مرحبا ورته وښایه. موږ ورته پخوا به ورته د بوډیګانو ښځو کنځل ښول، دا بوډۍ ښځه ني دوی به ورته کنځل ښول چې ماشوم ته به یې وې هله بچې شابه، نو ماشوم خو دا واړو چې کنځل زده کړي که نه، نو چې نیکه به یې راغی نیکه ته وې راشه که نه، نو سیدې سمې ښکلې خبرې زده کړې هله بابا تر یو خړپ وتله کنځل نو هغه به څه وې هغه وې ستا هغه داسې داسې کړي، نو بوډۍ به دا جورابه مخې نیولي که دا زړه پوسکې داسې به وخندل څنګه ښکلې خبرې مې نوسې زده کړې دي. نو بوډۍ چیچړې چیچړې ته ورته کنځل ښې او بوډا خاوند په کنځې په نوسي. ښه الفاظ وښایه بچو ته، ښه الفاظ وښایه. پخوا به ورته خلکو الله وویل، الله هو دا به ورته ویل. اوس به ورته که خیر چې څومره بچي را روان دي زما خبره په دې کې ده انشاءالله چې بچې تر څو خبرې زده کوي نو ته به ورته وایې چې پیغمبر مبارک خاتم النبیین دی، دا به ورته ښایې که نه ختم نبوت به ورته ښایې دې بچو ته. لومبې چې د بچي وشي دا به ورته راول نه وی چې دې را خوله باندې پوهېږي نه په معنا پوهېږي نه، خو چې د په خوله کې ختم نبوت راشي د حضور پاک صفت او خاتم النبیین راشي. دا ټاټا ماټا پاټا ټاټا ټاټا دا پرېږده وه
خپلې ورته السلام علیکم ورحمة الله داسې ورته مونځ ورته وښایه بچي ته خپله عقیده وښایه د ماشوموالي نه یې ورته وښایه موږ ورته دا څیزونه ښایو مه ښایې بچو ته انشاءالله علماو دا نظریه عقیده ستاسو په زړه کې اچولې ده که خیر انشاءالله مولانا ارشد صاحب او د هغې ملګرو دا څومره ښکلې اجتماع جوړه کړې ده او نن دم جوړ ټر وکړو هلکه دا شی چالو کا زمړه خیر دی دا چالو شو انشاءالله العظیم ټول وایي الحمدلله بجلی چې لاړه شي سنت عمل درته وایم ټول به وایي انا لله و انا الیه راجعون څه به وایې چې کوم تکلیف راشي سنت دا به وایې بس چې څه مصیبت راشي هر مصیبت چې وي نو وایې به بیا وایې انا لله و انا الیه او چې خوشحالي راشي بجلی رڼا خشته مزیدار نو څه به وایې الحمدلله څه به وایې دا سنت طریقه ده په دې ځان پوه کړې سنت زده کې دمارونو ګورې که پیغمبر سره مینه ساتې نو د حضور پاک د سنتو تابعداري وکړه په دې پیغمبر خوشحالېږي پیغمبر سره چې مینه د هغه ګیرې سره مینه وساته د هغه پټکي سره مینه وساته د هغه مبارک ښکلي شکل سره مینه وساته فعلا او مرزا غلام احمد خو مړه خو څه دوړه مار غوندې سړی هغه د هغه پرورش خو انګرېزانو کړی د هغه چې څومره شیخ خور کړی دی انګرېزانو خور کړی دی اوس هم ولې انګرېزان خدمت کوي نو ولې انګرېزان د سوچه دین خدمت کوي دلته کې پخوا په د افغانستان کې امیر صاحب و امیر عبدالرحمن بادشاه هغه ته خط ولیږه په خط کې ورته لیکلي وو چې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړه هغه ورته د خط په شا پارسی کې ولیکل اینجا بیا دلته راشه دا پارسی لپاره اینجا پارسی کې باندې دلته بیا معنا راشه پارسی کې ولیکل اینجا بیا دلته راشه خط چې دل راغی خپل خلک یې راغونډ کړل وی صاحب څه لیکلي دي وی ما ته لیکي چې اینجا بیا دلته راشه څوک چا وی صاحب تلل پکار که دا یو د کابل باچا در باندې ایمان راوړي که نه نو به دا ټول کابل خپلېږي نور چې کوم پکې هوښیار هغې ګورې صاحب لاړ نه شي ولې وی که لاړې ګورې اینجا ده نه جوړه اینجا بیا خو دلته راشه خو که لاړې نو اینجا ده نه جوړه هغه نه بیا چا تپوس وکړو وی تا خو ورته ولیکل چې اینجا بیا دلته راشه څه چل دی ورسره کوم هغه وی که دی خدای زما ګوتو له روستی وی که نه نو میں ان سے نشان عبرت بنا دیتا ما ورسره داسې چل کو چې بیا به تر قیامت پورې چا دا نوم نه وي اخیستی چې د پیغمبر یم مې ته کابلیانو سره انټې پنټې کوي هر چا سره انټې پنټې خو کابلیانو سره انټې پنټې نه کېږي هغې خو 250 هغه طاقتونه چې ځان ته سپر طاقتونه وایي انہوں نے تو سپر تے سپر بنا دیا سپر نے سپر جوړ کړ ورته وی یاره مونږ له یو 4 ورځې مهلت راکا انیټه پورا وکنه امریکای ورته 4 ورځې مهلت راکا نو مونږ وځو وی 4 ورځې نه چې 4 منټم نه درکو تخته کنه اوریانو خو د سرونم پرې دي کړ ابابر او ببرې ګیریم دي کنه او سړیو تخته کړ په دنر بچی ګاډي تاو خاطر جس تاو خاطر جس کې ودرېدل ناراغو چې منډه والا او چې کومې مرګریو کنه هغه مرګري د هغې پکې دی نور ظالم بچي پیدان پورې ونښتل پرو پورې ونښتل ټیرونو پورې ونښتل چې اوس تخت لکه طالبان درته څه وایي د خدای بندګان خو دغه خلک نه پرېږدي خپلو ملګرو ته غوسه نه وایي نو بس ناراغو اوس ما ته چا وایي چې دا امریکایان او دا یهودیان خپل بچي وده کوي او یری یې روی طالب راغی مونږ لولو الله لوللې هغې ورته طالب راورسو بس هغه ویلي چې خدای طالب ډاکټر صاحب خبره کړې ډاکټر شیر علي شاه صاحب هغه لومبي وخت کې طالبان حکومت وی مونږ لاړو عربو ته نو هلته به خلک وایي چې د طالبانو من هم دا څوک دي د خلکو داسې ناشنا ګڼل چې خدای دا څوک دی مونږ ورته وایي چې الطالبان لهم قرون ښکرې دي ښکرې
ولهم اذناب لکیم يمشون على 4 أرجل فسلور خپو ګرځي لکه داسې مخلوق نو ما څوک دي خو انسانان دي کنه خو د پیغمبر مبارک ګیرې دي کنه د هغې په شان ښکلې پټکې په سر کړي نور څوک دي چې تاسو خنداګانې ورپورې کوئ نو دې کابلیانو سره یې په مه ایمان راوړ ته دلته راشه دا هندو پاک نه دی دلته راشه چې د پیټي دی کوم چې دنیا دی کوم چې ته بیا دا نوم نه اخلې الحمدلله زما وروڼو بنیاد د خبرې دا دی چې دا جلسې هم په دې بنیاد باندې کېږي مونږ یې کوو چې یو خو ستاسو په ذهن کې د علماو سوچ وګرځي چې زمونږ په دې وطن او په دې ملک کې ټول عمر زمونږ د عقیدې او د عمل او د اخلاقو خدمت چا کړی دی وایي عالمانو کړی کړی دی که خیر انشاءالله او دویمه څه خبره ده دویم دا دی چې دا ختم نبوت عقیده ستاسو په زړه کې پوره کینی او نورې خبرې درته مخکې علما وکړلې چې هغوی څه ووایي بس هغې خبرو کې زه ملګری یم ټول به انشاءالله د دغې خبرو پاسداري کوي انشاءالله او مولانا ارشد صاحب او د هغوی چې څومره ټیم دی ملګري دي او طارق جان صاحب شو او د هغوی نور ملګري چې څومره دي مونږ تاسو ټول د ختم نبوت د عقیدې د پرچار دوستان او ملګري انشاءالله الله یې تاسو خوشحاله کړي الله هم خیر او برکت نصیب کا دا جلسه د الله کامیابه کړي او دا جلسه د چا ذاتي جلسه نه ده دا د پیغمبر د ناموس او د ختم نبوت جلسه ده انشاءالله دا د مناقض کېدو نه مخکې الله تقبل ده که خیر انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ټول په جمع یو دل درود شریف